بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود شریف وائی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زمنګ ستاسو نن د پیغام اولیاء کانفرنس د حضرت شیخ المشایخ زمنګ ستاسو د ټولو د زړونو دردمان ټکور مرهم د ډاک بابا جان رحمت الله تعالی علیه د عرس په مناسبت باندې د حضرت پیری طریقت رہبر شریعت مولانا حافظ پیر سعید حسین قادری چشتی مد ظلہ العلی زیر صدارت کی زمانہ وړاندې غنو علماو د خپلو زرینو خیالاتو اظهار فرمایو. زمانہ بعد بم علماء کرام خپل خپل انداز باندې خبره کوي. ظاهر ده د اوږدو خبرو موقع نه ده، خو زموږ ستاسو د ټولو د استاذ کل صاحبزاده مولانا مفتی فضل منان قادری مد ظله العلی یو خبره وکړه، ډیره زبردست خبره وکړه، ښه خبره وکړه. کمې چې تاسو ته تصور د شیخ کم ته چې د تصوف په اصطلاح کې ذکر رابطي ویلی شي د هغې تشریح وکړه. دا یاد ساتئ دوه لوی کمالات دي، یو نبوت او رسالت دی او دویم ولایت دی. نبوت او د رسالت خاتمه شوی ده او تاجدار ختم نبوت زموږ ستاسو مدني آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او نبوت وهبی چیز دی، لیکن د ولایت دروازه کولاو ده، د بزرګۍ دروازه کولاو ده. او کم انسان چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ووایي نو دکې استعداد د ولایت شته. خدا به محنت کوي. مسیرت السائرین د تصوف په باب باندې یو ډېر مختصر او جامع رساله ده او 1935 کې د افغانستان یو بزرگ لیکلی ده. هغه لیکي چې الله ته د رسېدو دپاره درې طریقې دي. درې طریقې بنده چې کله طریقت کې شامل شي، د طریقت کې د شاملېدو نه بعد او د کافی مراحلو نه پس، بیعت نه پس، عمل صالح نه پس چې کوم اذکار دي، کافی اذکارو سبقونو د خپل پیرو مرشد نه د اخیستو نه بعد کله چې بنده ولایت ته رسي نو د ولایت کم ته چې ولایت خاصه وي دغه ولایت خاصه لومبنی قسم ولایت صغرا
دغه ولایت صغرا دی باندې چې کله فایز کیږي نو هغه به یو لومبه چیز ضروری هغه ذکر د اسم ذات دی الله الله، لیکن دائمی ذکر، داسې ذکر چې ستا که هر څه کار کې خو که ستا ژبه زبان قال مصروف وي خو زبان حال باندې به ته ذاکر الله الله بکې. او دویمه طریقه د اصول الی الله چې کله دا ابتدائی مبادی امورونه فارغ شوي نو دویم چیز هغه مراقبه ده. او دریم چیز چې د دې سلاسلو بزرگان لیکي چې ټولو کې اسهل طریقه ده د مقاماتو د طے کولو هغه د مرشد کامل مکمل صحبت کې پاتې کېدل، دغه په صحبت کې پاتې کېدل دي. دا صحبت نه کم چې زمون سالانه مجلس کې شرکت ته یا ماهانه محفل کې شرکت ته یا هفتوار چې کم محفل ذکر دے هغه کې شرکت ته کوشش پکار دی چې بندا دائمی طور سره د خپل مرشد په صحبت کې پاتې شي. او چې کله پاتې کیږي نو داغه دوران دی با د عاجزی او د ادب یو مجسمه وي. او ماته دی ادب په دې ضمن کې دا خبره کول هم ډیر مناسب او ضروری دي چې ګورئ چې کم خلق کم مریدین او شاگردان د خپلو مشایخو د خپلو اساتذو په تندي باندې بدنما داغ نه جوړیږي نو هغه به با ادب وي. ځکه د دې مرید په صورت کې او د دې شاگرد په صورت کې داغه استاذ او داغه مرشد موجودی. نو کو یو مرید بے ادب ده یو شاگرد بے ادب ده نو دا د دو خبرو نه خالی نه ده. یا خو خدا نه خواستا الله مکا د دې استاذ او مرشد کامل نه ده او یا دا په خپل ارادت کې او په خپل طلب کې دا صادق نه ده، دا کاذب ده، ځکه دا بے ادب ده. نو د ادب چې کومه سلسله ده او د ادب چې کومه ظلم ده دا ټینګه رانیول پکار دي. او کو چرته بندا د څو عذر په بنیاد باندې د خپل شیخ نه جدا شي نو به د خپل شیخ تصور وکړي او دغه شیخ په تصور کې با ذکر کوي او داسې ذکر باندې کوي چې صرف دغه جبه به ذکر کوي، داسې ذکر باندې کوي چې صرف په ذهن کې به ذکر کوي، داسې ذکر به کوي چې د بدن د هر اختنا د ذکر جاری شي. ځان لا قلب جاری کېدل دم د دې سلاسلو یو اصطلاح ده. دې باندې خبره نه کوم چې د قلب جاری کېدل څه ته وایي، لیکن تمام د بدن چې څومره اختان په بدن باندې دي چې دا ټول بدن د الله په ذکر باندې جاری او ساری شي. او واحد داسې عمل د ذکر ګوره د ډیرو منځونو د پاره الله نه دی ویلي چې تاسو ډیر منځونه وکړئ، د ډیرو روزو نیولو حکم الله نه دی ورکړی چې ډیر روزي ونیسئ، د ډیرو حجونو د ډیرو عمرو حکم الله نه دی ورکړی. خو رب کریم چې مومنان مخاطب کوي نو ورته وایي یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو اذکروا الله ذکرا کثیرا، اے مومنانو اذکروا الله ذکرا کثیرا، تاسو الله ډیر یاد کوي، ډیر یاد. او ډیر څنګه یادي
داغه یو تشریح دام دا چې خلق درته وایي دا خو لیونی دی، بل څه کار یې نشته سوا د ذکر د الله نه. داسې ډیر ذکر کول پکار دی، او کو چرته د جهر نه سمانع نه نو په تیز ذکر پکار دی، او کو چاته تکلیف او مانع موجودی نو بیا خفیه ذکر سری ذکر بهتر دی. د پیغام اولیاء چې کوم مین غرض دی هغه دا دی چې موږ خپل ځانونه او خپل اولاد او خپل متعلقین د الله دوستانو سره مربوط وساتو، او چې کله د الله د دوستانو سره زمونږ رابطه موجوده وي او دغه دست شفقت زمونږ په سرونو باندې وي نو زمونږ په کورونو کې به امن نه وي، صرف زمونږ په دې ملک کې به امن نه وي بلکې په ټول دنیا کې به امن وي. نن د بې امنۍ چې کومه فضا ده د هغې وجه دا ده چې خلق د اولیاو نه کټ دي، د بزرګانو نه کټ دي، او دا اولیاو طریقت او تصوف دا ورته افسانې ښکاري، کهانې ورته ښکاري، د دې نه یریږي ځکه خو دې ته د شرک او د بدعت نسبتونه کوي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو د کاملو د رښتینې اولیاو سره از رابطه او تعلق مضبوط وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.